آئی ہاسپٹل کے اندر ایک آپریشن تھیٹر بنایا گیا جس میں افغانستان میں اسپیشلائز سروسز جس طرح ویٹیو ریٹنل اور اوکیولو پلاسٹی کی سرجریز ہیں ان کی سہولت نہیں تھی، وہاں اسٹیبلش کی ہیں، وہاں پہ 600 سے زیادہ سرجریز کی ہیں، وہاں کے ڈاکٹرز کو ٹریننگ دی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ مستقبل میں بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا اور یہ ساری کیپیسٹی بلڈنگ بھی ہوگی اور وہاں پہ اس کا اہتمام کیا جائے گا۔ ابھی ہمارے بزرگ نے بات کی تھیلیسیمیا کے بچوں کی، پشاور میں الخدمت ہاسپٹل نشتر آباد کے ساتھ ہمارا ایک بہت اچھا تھیلیسیمیا سینٹر موجود ہے جہاں پہ 150 سے زائد بچے اس وقت پاکستان میں پشاور میں جو موجود ہیں ان کی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے، اور اس بیماری کے حوالے سے بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اپنی مینجمنٹ کے ساتھ، اور جو بھی تعاون ہو سکتا ہے اس کو ہم بھرپور طریقے سے انشاءاللہ کریں گے۔ افغان بارڈر پہ ہم یہ کھڑے ہیں، الحمدللہ ایک طرف پہ تو مجھے افسوس ہو رہا ہے اور دوسری طرف پہ مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ افسوس اس بات پر کہ یہ ننھے منھے پھول جیسے بچے جس تکلیف سے گزر رہے ہیں، تو بینگ اے ڈاکٹر میں ان کی وہ کیفیت وہ محسوس کر لیتا ہوں آسانی کے ساتھ کہ وہ بیچارے کس تکلیف سے گزر کے ادھر پہنچ چکے ہیں، اور خوشی اس بات پہ ہو رہی ہے کہ الحمدللہ پاکستان کی موجودہ صورتحال اور آپ ساری یہ معاشی صورتحال آپ کے سب کے علم میں ہے کہ اس کے باوجود بھی اتنی ایکسپینسیو سرجری کا بیڑا الحمدللہ پاکستان گورنمنٹ نے، الخدمت فاؤنڈیشن، پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن، لاہور یونیورسٹی آف لاہور اور لاہور ٹیچنگ ہاسپٹل، اور سب سے بڑھ کر فرحان صاحب جو پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہے، ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ بیڑا اٹھا دیا۔ ہمارے پروفیسر حفیظ الرحمان صاحب، ان کی ویژن اور ان کی وجہ سے یہ پروجیکٹ جس طرح حبیب صاحب نے یہ بتا دیا، یہ آج الحمدللہ ہم ایک سٹیپ اس کے لیے یہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ لاہور میں ڈاکٹر عاصم صاحب ماشاءاللہ وہ ایک ورلڈ ریناؤنڈ کارڈک پیڈیاٹرک کارڈک سرجن ہے، وہ یہ آپریشن اور ان کی ٹیم یہ آپریشن سر انجام دیں گے۔ جتنا انشاءاللہ ہو سکے گا تو ہم ان کو گھر سے زیادہ وہ محبت دیں گے، جتنا بھی کچھ ہو سکے گا انشاءاللہ ہم وہ کرتے رہیں گے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ ابھی ہم یہ 10-15 بچوں کا یہ آپریشن کر کے بس ان کو فارغ کر کے اور ہم بھی فارغ بیٹھ جائے۔ عاصم صاحب اور فرحان صاحب کے ساتھ چند دن پہلے لاہور میں ہماری میٹنگ ہوئی تھی، اور انشاءاللہ ہمارا ویژن یہی ہے کہ ہم افغانستان کے ڈاکٹروں کو بھی، ان کے پیرامیڈیکل سٹاف اور نرسنگ سٹاف کو بھی اتنا وہ ٹریننگ دے سکے کہ وہ خود ہی اس طرح کے بچوں کا علاج ادھر ہی وہ ممکن بنا سکیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ہمارے دوسرے سٹیپ میں ہے، اور ہمارا یہ بھی ارادہ ہے انشاءاللہ کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل جو کابل میں موجود ہے انشاءاللہ اس کو ویل ایکوپڈ کر دیں، اس کے لیے بھی ہم کوششیں کر رہے ہیں۔ مختلف NGOs سے، مختلف لوگوں سے ہمارے روابط ہے، حفیظ الرحمان صاحب کی، پیما کی اور الخدمت کی اور فرحان صاحب کی۔ تو انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا کہ ہر دفعہ یہ لوگ آتے رہیں گے، ہم کیپیسٹی بلڈنگ اس میں بھی سوچ رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ یہ بیچارے یہ غموں کے، دکھوں کے، درد کے مرے ہوئے لوگ انشاءاللہ ان کو اپنے ہی گھر میں یہ علاج میسر ہوگا۔ آپ سب کے جتنے بھی کانٹیکٹس ہیں آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنی طرف سے اس کار خیر میں بھرپور حصہ لے لیں، اور اللہ ہم سب کی یہ پریشانیاں دور کر لے۔ اللہ پاک دے خوب کلام نا منگنن دے خلو مشران تا دے افغانستان دے اسلامی امارات اور ورسرا سمر چ راغلی ملمانے دی اغوی تہر کلے وایو منگا دے خپل الخدمت ملگرو تا اور راغلی ڈاکٹران صاحبان تا کوم چې ماشومان راغلي زموږ د افغانستان رور ملک نه او د هغوی سره چې کوم مشران راغلي ټولو ته هرکلی وایو، هر کله راشي په خیر راغلی. نور هم دی، وخت هم کم دی، ماشومان هم دي. زه به ډېره مختصره خبره کوم. په افغانستان چې څه تېر شوي دي دا څه پټه خبره نه ده، او د لومړۍ ورځې راسې زموږ خلکو او زموږ حکومت خو په جار دا خبره کړې ده چې که دنیا مخکې راځي او که نه راځي، او که دنیا د افغانستان د خلکو په دې سخت وخت کې څه ملګرتیا کوي او که نه کوي، موږ به دا خپله نیمه روټۍ دوی سره نیمه، موږ به دوی سره په هر ځای په هر میدان کې ولاړو. او الحمدلله
دا تقریبا 8-9 میاشتې وشي موږ دې خبرې ثبوت ورکړی چې موږ حکومت او موږ خلکو دا خبره صرف زبانی خبره نه وه بلکې عملي شکل یې ورکړی. نن ډیره د خوشحالۍ خبره موږ دپاره چې تقریبا د 5-6 میاشتو راسې موږ په دې خبره کوشش کولو چې د افغانستان هغه ماشومان چې هغوی ته د زړونو د داسې بیمارو تکلیف دی چې هغه اپریشن غواړي چې هغې موږ ورته بندوبست وکړو. پای کې موږ د افغانستان وزارت صحت د ډاکټر قلندر عباس صاحب وزارت او زموږ د افغانستان هلال احمر سوسایټۍ مشران په پاکستان کې الخدمت او پاکستان اسلامک میډیکل ایسوسییشن او لاهور میډیکل یونیورسټي د ټولو منځ کې رابطې کول دا دومره آسان کار نو خو الحمدلله هغه رابطې مکمل شوې. په لومبني پروګرام کې د پروګرام په لومبنۍ برخه کې انشاءالله 1500 ماشومان به مونږ د افغانستان نه لاهور ته رسو او چې کوم جدید اسپتال دی زموږ په ټول پاکستان کې په هغې کې به دوی علاج کېږي. نن د هغه پروګرام په لومبنۍ افتتاح کېږي او 9 ماشومان سره د هغې مشرانو او د هغه ډاکټرانو صاحبانو دلته موجود دي. مونږ دا دعا کوو چې الله پاک دا اپریشن دوی کامیاب کړي، دوی ته د بیمارۍ نه مکمل صحت ورکړي او دوی په خندا خوشحالۍ خپل وطن ته واپس لاړ شي او الله پاک آینده ژوند چې دی هغې کې عافیت نصیب کړي او نور څه قسمه تکلیفونو ازمایښتونو نه چې دی الله په امن کړي. دې نه علاوه هم انشاءالله وقتاً فوقتاً دې تورخم ته موږ راځو لکه مخکې چې موږ راتلو نن به دا خبره کوله چې موږ دومره ټرکه سامان د خوراک واستلو، دومره مو د یخنۍ نه د بچ کېدو سامان واستلو. نن الله رحم دی موږ دا وایو چې موږ د افغانستان چې کوم ماشومان دي هغوی ته په پاکستان کې چې کوم جدید نه جدید علاج سهولتونه دي هغه ورته موږ مخکې وړاندې کوو. او موږ یو ځل زه د خپل طرف نه د پاکستان حکومت طرف نه د خپل ادارې پاک افغان کوآپریشن طرف نه زموږ د افغانستان راتلونکي څومره میلمانه چې دي د اسلامي اماراتو څومره وګړي چې دي مشران دي او دې نه علاوه زموږ چې کوم ډاکټران صاحبان راغلي دي د ټولو ته او خاص طور سره زموږ میډیا ملګري چې تقریبا 1 غنټې یا نیمې غنټې راسې انتظار یې کولو د ټولو شکریا ادا کوم او انشاءالله تعالی و تبارک. تاسو ته ما عرض وکړو چې ډېرو کسانو په دې کې مرسته کړي منډې ترنډې والي. الله پاک نه خبره څه پټه نه ده او انسان به ورته څه انعام ورکړی شي خو الله پاک ویني. فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره. خبره د الله نه پټه پاتې کېږي. خو بیا هم زه په دې موقع خاص طور سره د جناب حفیظ الرحمان صاحب چې هغه دې ټول پروګرام یو قسم ته ابتدا کړې وه، پروفیسر ډاکټر عبدالمالک صاحب د زړونو سرجن دی مشهور، او زموږ د الخدمت فاؤنډیشن نائب صدر هم دی شاکر صدیقي صاحب، سفیان احمد صاحب او د دې نورو چې څومره مشران دي او ملګري دي نن ځنه موجود دي ځنه نه دي موجود. زه د هغې ټولو یو ځل شکریا ادا کوم او الله نه سوال کوم چې الله دې خدمت هغوی ته اجر ورکړي. زه اوس خپل د افغانستان مشر چې دی هغوی ته دعوت ورکوم چې هغوی خپلو خیالات اظهار وکړي. والسلام. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله. زه د سرې میاشتې په نمایندګۍ نه د الخدمت فاؤنډیشن نه ډېره مننه کوم چې دوی زموږ د وطن 40 ماشومان په خپل مصرف باندې چې مصرف دوی په غاړه اخیستی د ټول اپریشن دی منلي دي او د دوی ته ټول وسایل او د ویزو هر څه ترتیبات نیولي. په دې کې نن ورځ 9 ماشومان موږ راوستي دي او دوی ته الله ته هم سپارلي